نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د ټولو مسلمانانو الله رب العزت مغفرت نصیب کی په رمضان المبارک کې، لیکن سلور کسان داسې دي چې د دې سلورو کسانو مغفرت نه کیږي، بخره نه کیږي. اوس مونږ ځان ته وګورو هسې نه زه یا زما رور یا زما وراره یا زما خورئ یا زما د تره زوی یا زما د ماما زوی یا زما په رشته دارو کې زنانه دي، څوک خو په دې ګناهونو کې مبتلا نه دي. که چېرې یي نو هغوی ته په طریقه باندې دا خبره وکړو، نصیحت ورته وکړو، که نه زما دا بیان ورته واوروئ چې بهی ګورې بخنه نشته. څلور کسان دي داسې. څومره بدبخته به دا سړی که نه چې د ټولو انسانانو ټولو مسلمانانو الله رب العزت مغفرت فرمایي او دا څلور یې ته سیټ کړي چې د دو بخنه نه کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې میاشت کې د عادتي شرابي څوک چې د شرابو عادتي او دا عادت نه پرېږدي نو عادتي شرابي په رمضان مبارک کې هم بخنه نه کوي. الله دې نه کوي چې په مونږ کې څوک داسې چې هغه عادتي شرابي. الله دې زموږ نسلونه محفوظ وساتي. نو دا یوازې ګورې دا نه ده چې یو سړی دا ووایي چې یاره دا صرف د شرابي دپاره دا حکم دی، دا یوازې د شرابي دپاره حکم نه دی، دا د هرې هغه نشې دپاره حکم دی چې کومه نشه انسان مدهوشه کوي، کم کیفیت چې په شرابو کې دی که دغه په بله نشه کې او دې استعمالی نو دغه هم د ده دپاره بخنه نشته. ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اولنی نمبر کس چې د عادتي شرابي دی نو دا مغفرت په رمضان مبارک په بهترینه میاشت کې هم نه کیږي. دویم نمبر کس ډېر خطرناک دی، الله دې زموږ نسلونه محفوظ وساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د هغه سړي مغفرت او بخنه نه کیږي په دې مبارکه میاشت کې په لیلة القدر کې دی ولاړ دی عبادت هم کوي. ما تاسو ته ګورې مخکې یو شرط وی، یو شرط مې ته ووایي چې یو سړی مونځ پکې کوي، د قرآن مجید تلاوت کوي، دې پکې ذکر اذکار کوي، د لیلة القدر شپه یې هم روڼ کړې ده، شب قدر د اختر مانځل هم راغلی دی، تراوت هم ولاړ دی، خو که دا ګناه کوي نو د دې ګناه په وجه باندې د ده مغفرت نه کیږي. په غریبانو باندې پیسې هم تقسیموي، راشن هم تقسیموي، زکات هم ورکو، خو بیا هم مغفرت نشته. هلکه سې روزې له بګیم دلی دی خو بیا هم مغفرت نشته. هلکه یې لږ پسې مخکې ځو، په حرم شریف کې دی، په حرم شریف کې د رمضان مبارک میاشت په حرم شریف کې تېره کړه، په کعبة الله کې دی او په حجر اسود کې سر هم ورکړی دی، خو بیا یې هم مغفرت نه کېږي. ګناه څه کوي؟ دومره خطرناکه ګناه مفتي صاحب، دونه ګناه خو به نه وي مړه، تا ډېره سخته کړه که نه ګناه سخته ده، دومره سخته ګناه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په رمضان مبارک کې د هغه سړي بخنه نه کیږي چې دی د مور او پلار نافرمانه وي، د مور او پلار نافرمانه، ځان ته زبرګ وایي، ځان ته بزرګ وایي، ځان ته منځګزار وایي، ځان ته مفتي وایي، ځان ته عالم وایي، ځان ته قاري وایي، دی چې په هره درجه کې دی خو د مور او پلار نافرمانه دی، د ده بخنه نشته. اوس مونږ سوچ وکړو که نه الله دې مونږ ته د خپل مور او پلار قدر را نصیب. قسم په الله د دنیا د ټولو نه بختور سړی هغه دی، ما د الله په ذات قسم وکړو، د دنیا د ټولو نه بختور سړی هغه دی چې د نه مور او پلار رضا دي. دې د کور روزي او د مور او د وایي زه بچې مخه دې رڼا شي، دې د کور روزي او پلار او دی بچې الله دې مدد وکړه، الله دې کامیاب. دا سړی د دنیا د ټولو نه خوش نصیبه سړی دی، هیڅ ورسره نشته، پیسې ورسره نشته، مال دولت یې نشته، دکانونه یې نشته، جایداد یې نشته، خو د ده د مور او پلار دعا حاصله ده. دا سړی د دنیا او د آخرت د ټولو نه بختور انسان دی. ته وې ما له غوسه راځي، دا غوسه دې کمه کا، کنټرول کا. کله چې د مور او پلار مخې له ورشې دا بلډ پریشر د ځان نه هیر کا، زما بلډ پریشر نه اوچتېږي، ما له غوسه نه راځي. ته د چا د مخې غوسه کې، ته چا ته خپل بلډ پریشر اوچتې، مړه وایي دماغ خرابوي، دی نه دی دی مړه دماغ خرابوي، دماغ د
ستا څه دماغ دی؟ ته خو هغه سړی چې کله ته پیدا شوې ستا هیڅ حیثیت نه و، او چې چا به چېرته ووایي که نه یاره د پلانکې بچی تور دی، تاله به غوسه درته زما بچی دی تور، ستا هیڅ حیثیت نه و، ستا دا پوزه کار څنګه وه؟ خو که چا به ووایي که نه چې د پلانکې د زوی دا پوزه داسې ده، ستا پلار به د اور په شان لمبه شو. زما بچی خو دومره ښایسته دي څه وایم. دا ستا هغه پلار دی کله چې ته په اول ځل باندې وګرځېدې ستا دا پلار دومره خوشحاله و، شاته یې درپسې هغه ککوړي رغړوله او خوشحاله و درته. کله به درته پلار کېناستو او کله به درته مور کېناسته او تا به کله مور طرف ته منډه کړه او کله به دې پلار طرف ته را منډه کړه، چې کله به ته پلار له راورسېدې د پلار به د خپلې سینې سره یو ځای کړې او یا شاباس زما بچې ماشاءالله د ګرځېدو شو، منډې شروع کړې. نن ستا په وجود کې طاقت راغلی نو ته یې دې پسې پوهېږي، نن تا ډېر زورور شوی یې که نه، ستا په مټو کې طاقت دی، ستا په دې مخ کې حسن راغلی دی او تا ته په خپل ساده پلار باندې ځان بدې ښکاري. مړه دته ګوره دا مړه ارزي کې شرمول کوي. بس زه به ناست یم د خپلو ملګرو سره او دی به راشي او داسې خبره به وکړي مړه بس سړی په شرمونو وشرموي. ستا پلار ته په شرمونو نه شرموي، ستا پلار ستا عزت دی، خو چې کاش ته به دې باندې پوهېدې. او دا د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا سره د خپل پلار شناختي کارډ نشته. اکثر د نادرا کې یا چې کوم دی به دا برث سرټیفیکیټ چې جوړی په دې ځګونو کې یا پاسپورټ کې معمولي غونته کې د پلار په دې دغه کې فرق یې که نه، او غریب وایي چې خدای پاکه څه وکړم مثلا پلار مې مړ دی او راویستی نه شم، او یو کس ما ته یې وایي زما پلار مړ دی د پلار شناخت کارډ ورک دی، اوس پاسپورټ دی پاسپورټ یې شته خو دومره کړېږم یاره یو ځای ته ځم او بل ځای ته ځم او سم به یې وکړېدم. تا هغه پلار ته سپک ګوري، ستا دا پلار داسې نه و، ستا دا پلار داسې نه و، د ده دا ځواني تا ختمه کړې ده. ته چې په اول ځل باندې سکول ته روان شوې او دې پلار ته د ګوتې نه نیولې وې او ته روان وې او تا به وایې بابا زه نه ځم سکول ته، ته راځه که نه بچې تاله به زه ښایسته بیګ والم، کتابونه به درله والم داسې خوند کوي. تا به ورته نه که نه بابا ماله سیکل سیکل به درله هم والم، خو ته سکول ته روان شه که نه. نو ولې ستا په دې سکول کې ستا د پلار له څه ورتله، خو ستا د مستقبل فکر یې کو چې ما خو سبق نه دی ویلی. دلته یو پلار ما ته وی مفتي صاحب قسم په الله ما په خپله باندې سکول نه دی ویلی، مدرسه مې نه دی ویلی، خو د زړه مې دا ارمانونه دي دلته موجود دی هغه ملګری، د زړه مې دا ارمانونه دي چې کاش زما دا بچی هغه شان نشي څنګه چې ما نه دی ویلی سبق. زه وینم ده چې زما دا بچی غټ افسر جوړ شي، زما دا بچی د قرآن حافظ جوړ شي، د پلار دا ارمانونه وي. او چې کله بچی کامیاب شي که نه نو هغه بچی بیا پلار ته داسې سپک ګوري. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې سړي بخښنه نه کړي